قرآن بیان فرمائی الرجال قوامون علی النساء. د کور نظام دا به سړی چلی، د کور نظام دا به خاوند چلی. الله رب ذوالجلال بیان فرمائی دا سړی مسلط شوی دی په زنانو باندې بما فضل الله من اموالی، چې الله پاک فضیلت ورکړي د مالونو د وجه، وبما انفقوا من اموالهم راغلی. نو سړی به د کور مشر وي، خاوند دا به د کور مشر وي، او د کم کور چې زنانه مشره شوه هغه کور غرق والا، هغه کور روان والا. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی لن یفلح القوم ولت امورهم امرأة. پاک پیغمبر بیان فرمائی هغه قوم هیڅ چیرې نشي کامیابېدی د کم قوم مشره چې زنانه شوله، دوی به خامخا ناکام کېږي. د زنانو خواهشات زیات وي او عقل یې کم وي، نو هغه به خپل خواهشات برابروي. که هغه د ملک مشره شوه، که هغه د کلي مشره شوه، که هغه د کور مشره شوه، دغه قوم به هیڅ چیرې نه کامیابېږي. نو دا کور مشر به خاوند وي، نو دا خاوند به داسې ګڼي دا ښځه لکه یو بادشاه چې وي، یو حاکم وقت چې وي. دی وجه نه پاک پیغمبر آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې بهتره ښځه هغه ده چې دا د خپل خاوند اطاعت وکړي، او چې د خاوند اطاعت نه کوي کو دا ډیرم نیکه ده، کو ډیرم منځونه کوي، کو ډیرم روجي نیسي، کو ډیرم ذکر او اذکار کوي، خو خاوند ته خفه دی، دغه زنانه هیڅ چیرې نیکه ښځه نه ده. تنبیه الغافلین د ابواللیث سمرقندی رحمه الله کتاب دی، او هغه پکې ډیر د پند خبرې راوړي دي. نو هغه د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه یو واقعه راغستې ده. یو اعرابي راغی، باندې چې ورته منګه وایو، او میراوال چې ورته منګه وایو، د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو. کله چې دی راغی نو دغه ټیم لا ایمان نو راوړی. رسول الله مبارک ته وای تاسو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. رسول الله مبارک ورته فرمایل او ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. وای ماته سم معجزه وخایا. پیغمبر خو به معجزه خو تاسو سم معجزه ده. دا باندې چې ورته وای عربي ورته وای رسول الله مبارک سم معجزه خو راته وخایا. رسول الله مبارک ورته وای لاړ شه هغه اونې ته وایا چې رسول الله مبارک درته وای راشه نو دا برش دی ورغه اونې ته وای پاک پیغمبر آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غواړي وی دا اون اڑقیدا لاول یو طرف تک غشوا بیا بل طرف تک غشوا چکل یو طرف تک غشوا دا غجر ډیر اوخ کلی دی بل طرف ته چې بیا کګه شو بیا دا نور جر ډیر اوخ کلی او را روانه شو. اغه سیس چې د زینه خوځینا اغه سیس چې هغه په خبره پویږي نه اغه سیس چې هغه کې عقل نشته دی. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړی شو. نو وی دغه اون را روانه شو او کله آقا انعامدار محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم لرا ورسیدا پر رسول الله مبارک باندې سلام وکړو دغه اون واپس لاړه په خپل ځای باندې ودرېدله عربي ورته وی باس رسول الله مبارک زما یقین پوخ شو زما عقیده پخته شو زما پتا سو باندې ایمان دی زه ایمان راوړم چې ته د الله رب ذوالجلال برحق پیغمبر او زما پتا سو باندې ایمان دی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تدق عربي وی رسول الله مبارکا دا خپل سر را دی خوا کچ زیخ کل کما دا خپل خپې مبارک را دی خوا کچ زیخ کل کما رسول الله مبارک سر ور اخوا کو عربي د رسول الله مبارک سر کل کو بیا ور لخپې کل کړي نو د دې غیر قومونو دا عادت وي چې دوی داسې لوی سیز وویني غټ سیز وویني ښکلی سیز وویني نو هغې ته زر سجده کوي په سجده ورته پرېوځي نو دقه باندې چې او دقه عربي رسول الله مبارک ته وایي رسول الله مبارک ما ته اجازت راکا چې زه تاسو ته سجده وکړم